دا په اثبات رسېدلې باوري خبره ده چې خان شهید د مچ په جیل کې دی، وده ته کتاب نه ورکول کېږي، وده ته قلم نه ورکول کېږي، وده ته کاغذ نه ورکول کېږي، حتی دومره مجبوره کېږي دا مبارزه ډېره په اسانه تر دې ځایه پورې نه ده راغلې. تر دغه ځایه پورې دا سړی مجبوره کېږي چې د خاورې څخه کاغذ جوړي، د ډبرې څخه قلم جوړي، بیا دا د خپل زړه بړاس حتی چې اخري کې بیا دننه کړي دي، بیا یې په دغه پاټنګاټ ورته وایست چې دا یوه کمره تنهایي ورته وایست، هر څه ورته وایست. په دا کې بیا دی راولاړېږي، دا لاندې برخه باندې یې داسې لږ په خاورو وهي، په خاورو باندې بیا سلیټ جوړوي، بیا د هغه باندې په ډبرو کرښې کاږي، بیا دی پر دا بیریږي که دا ولیدل دا هم راسه بندوي، بیا راولاړېږي یو چل څوک ورښیي چې اوبه پر باشه بیا نه بیا نه ښکاره کېږي. تر دغه حده پورې د خپل معافي ضمیر د اظهار لپاره یو سړی دومره توان، دومره استعداد لري، دومره کوشش کوي چې له کتاب سره، له تحریر سره، له لیک سره د هغه د مینې انتها ده چې یو سړی داسې هم وکولی شي چې په دومره یعنې ځورونکي حالت بیا هم یو سړی د خپله مینه ثبوت کړي چې دی د کتاب سره، د کلم سره، کلم گفتا که من شاه جهان، کلم کش را به دخت میرسم. یعنی دی دا مینه پالي. نو پکار دی دا زما یو تجویز یا وړاندیز دی چې د خان شهید پلویان، د خان شهید د لارې لارویان پکار دی له کتاب سره مینه ولري، پکار دی له کتاب سره تړون او تړاو ولري،